اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عزیزان محترم، دا یو موضوع څه ډیر مهم دی. مرګ هر چا سره واقعا مرګ ولا روبرو کېدای شي، انسان سره پیښیدای شي. انسان سره مو معمولا څه کله یو کس مړ کېږي، جنکندان حالات کې وي، کوشش کوو دنیوي کارونه یې زر زر کوو، خو هغه کار څه هغه مرده دپاره سهولت باعث جوړېږي، هغه ته مو توجه نه کوو. زه یو څو نکتې درته ذکر کوم. څه که چیرې یو انسان دی مړ کېږي در سره جنکندان حالات کې دی، سپتال کې پلار ده دی، تره ده دی، هر څوک ویلی نه دی، هغه کارونه ته وکړه څه هغه دغه مرده دپاره سهولت باعث جوړېدای شي، آرام باعث جوړېدای شي، هغه جنکندانو څه اسانۍ سوتای شي. هغوی نه ټول نه اول کار دا دی څه مرده په کار دی ته قبلې طرف ته کې، قبلې ته داسې کې څه هغه خپې تلي څه کومه دي قبلې طرف ته شي په کار دی. او که چیرې ممکنه درته نه وي بیډ باندې دی، مثلا ډریپونه ورته لګېدلي، څه مسله دی، دوره حد کې ته کوشش وکړه څه بیډ تاو کړي او حده پورې څه هغه قبلې طرف ته شي، ته دا څه جنکندانې آسان وي، اسانۍ کې ونه روح وځي. ویلې چې کله قبلې طرف ته وي انسان، نو روایتو کې شته دي څه ملایکې و پروردګار عالم هغه ته رحمت نظر سره نظیر کوي. یو بل شی څه مهم دی، دې ټایم کې ګبراهټ نه دی په کار دی چې انسان هغه جنکندان ولا کس ته څه اخري سلګۍ دي شهادتینو تلقین ورته وکړي، یعنې هغه ته په کار دی ته کلمې توحید دی، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وان علیا امیر المؤمنین وصی رسول الله وخلیفته بلا فصل. هغه نه علاوه امامانو امامت باندې هغه ته اقرار کوله دی، څه اول امام علی علیه السلام، دویم امام حسن علیه السلام، دریم امام مولا امام حسین علیه السلام، ټولو امامانو تلقین په کار د انسان ورته وکړي. ویلې څه جنکندان ټایم کې انسان حیرانتیز حالت کې وي، پریشان وي، انسان تحیر حالت کې وي، انسان سرګردان وي، انسان نه دا شیونه په ویریږي، نو په کار دی چې دا تلقین ته ورته وکړي. څه پلار ده دی څوک دی مړ کېږي، بالاخره انسان اولاد باندې خلخوانې باندې د حقې جوړېږي، څه اخري ټایم کې هغه څه مدد وکړي، تعاون ورسره وکړي. یو دریم شی څه ډېر ضروري دی، دعای فرج تلقین دی. څه روایتو کې راغلی دی مولا علی علیه السلام یې څه که دعای فرج ته ورباندې وایي مرده روح اسانۍ سره وځي، سهولت سره وځي. دعای فرج هغه نه دی چې کومه ما و تاسو مشهوره دی، هغه څه ما و تاسو قنوت کې یایو لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات. دغه دعا په کار د اخیره پورې ته تلقین ولا دی مرده باندې د کس باندې چې جنکندانې دی ورباندې وایي، او دې دپاره څه هغه سهولت سره یې روح وځي. یو بل شی څه ډېر ضروري دی، یو کس که پیږي چې جنکندانې دی اخري ټایم دی، په کار دی هغه باندې قرآن تلاوت شروع کړي، ډېر ضروري دی قرآن تلاوت، خصوصا آیت الکرسی تلاوت که ورباندې. هغه نه علاوه خصوصا سوره یاسین دی هغه تلاوت شي ورباندې، او سوره صافات. روایت کې راغلی دي څه کوم کس جنکندان حالات کې دی هغه ته یې دوه شیو ضرورت دی، چونکې هغه ټایم کې انسان پروردګار رحمت ته امیدواری وي، نو سوره یاسین څه ورباندې وایي نو دا باعث دی جوړېږي چې دی باندې رحمتونه نازل شي. او سوره صافات څه ورباندې یایي دې ټایم کې وسوسې ډېرې وي، شیطان انسان گمراه دنیا نه تللی شي، انسان بی ایمانه دنیا نه تللی شي. نو سوره صافات شیطانی وسوسو رفع دفع کولې ورې کولې دپاره بهترینه سوره ده، دا په کار د انسان ورباندې یایي. اخري یو شی چې زه ذکر کوم، دې ټایم کې په کار دی هغه کس ته چې جنکندانې دی ته امید ورکوې، چونکې مؤمن هغه دی چې هغه خوف و رجا حالت کې وي، هغه خوف هغه ته ضروري دی، امیده. خو د مرده چې کوم کس اخري ټایم کې مړ کېږي جنکندان حالت یې په کار دی هغه ته امید ورکوې، اندا ورته یاد څه پروردګار عالم ډېر مهربان دی، پروردګار عالم رحمتونه ډېر زیات دي، هغه نامحدود رحمتونه دي او مهربان ذات دی، ګناهان هغه په مقابله کې ډېرې محدودې دي، او ته هغه ځي ته روانې سالتې پروردګار عالم سره د ملاقات دی، او اهل بیتو سره د ملاقات دی، اهل بیتو ذات نه ورته وایي څه هغه تاسو مدد کوي، تعاون در سره کوي. نو کوشش وکړو چې ما تاسو که چیرې یو کس
موت او سمړ کیږي جنکندان حالات وي اخیری حالات وي نو کوشش وکړو چې هغه کارونه ورباندې وکړو چې هغه مرده دپاره جنکندان کوونکي دپاره باعث سهولات و سکون و آرام جوړ شي او دای مو ته فریضه جوړیږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.